واده را سره وکړه بیا در سره مدد وکړم چې زه تا سره واده وکړم ته به زما لپاره څه وکړې چې پرون هم راته یو کال شوی وایي پاسپورټ جوړ کړه دلته راځه دوبۍ ته ما ورته وایم نه داسې خو نه کېږي مونږ څه غلط خلک نه یو مونږ چې راغلي یو دې کیمرې ته ولاړ مونږ د خپلې مجبورۍ او بېوسۍ د لاسه ولاړ یو تا ته پته ولي چې واده پټ کوي نو بس هلته دې بوځي نو بیا خیر تشدد ورڅه نو کېږي داسې خلک خو یي چې دوه درې تنګول کوي چې د دې خلکو د لاسه زما موبایل یو موبایل مې هغه هم خراب غونته کړي هغه مې مکمل نور هم خراب شو خاین شو ګرانو کتونکو علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده دلته کې چې څوک راځي ډېر په اعتماد راځي د کور نه چې را روان شي په دې نیت باندې چې زه به هلته کې ویډیو کوم څوک په راسره امداد کوي بیا ترې موږ څوک تپوس وکړو چې د سر سورې په موږ باندې یو اعتماد وکړي یا راته یو ښه وکړي یا نه وکړي خلک ته هغه وړه خبره راکټ کړي او د هغې هغه مجبورۍ ته هغه غریبۍ ته هغه نستۍ ته چې هغه یو خانداني زنانه هغه کیمرې ته راشي دنیا ته ځان ښیي دا صرف د مجبورۍ دپاره نو خو ستاسو څه وزدس کېږي نو تاسو کالزو کې یاره واده رشته یاره چې واده وکړم نو هغې نه پس بیا مدد وکړم که نه به چې څه نو نو بیا خو ستا ښځه شي نو بیا مدد نه کوي یار بیا به څوک مدد کوي بل څوک به راځي هسې لږ سوچ وکړئ دې دپاره ښه چې یاره ما سره کینې میلو شي نو بیا به مدد وکړم ګرانو کتونکو خو څوک امداد کوئ نو ورسره کولی شي ډېر خلک لګیا وي یاره کمنټس غلط کوي په مختلفو طریقو باندې راځي خدای دې مؤمن مسلمان نه مجبوره کوي ګینې دا زنانه چې دلته کې ماله راځي نو دا د دې نه مخکې دې ډېر خلکه کتلي وي د ډېرو خلکو سوچ یې کتلی وي نو بیا د مجبورۍ نه چې دلته کې راشي نو زه یم چې دې ځای نه رانه څوک خفه لاړ نه شي پړه کې داسې څه شک شبه چې زه یو رور له لاړم یو بچي له لاړم یو داسې فاونډیشن ته لاړم چې زما دپاره یوازې په حقیقي معنو کې اوچت کړه نور دا خلک چې کوم دی رنګ رنګ کمنټس کوي پرون ما یو ویډیو کړی وه په پنډای کې چې کوم دی هغه احتجاج شي او په هغې کې ډېر تشدد شي او بیا یو انتشاري ټوله ورننوتې وه بیا د 400 د تحریک انصاف کارکنانو هغې کې د جرت مظاهره کړې وه 4 پولیسوالې د مرګ نه بچ کړو ویډیو مو کړله یاره چا کتلې نه ده کنځلې او کمنټس غلط کمنټس نو داسې قسمه خلکو نه زه ګیلې وکړم یا تاسو داسې قسمه خلکو نه ګیلې کوئ د داسې کاروان به رواني سپي به غاپي موږ دلته دې ته نه ګورو سپي ته نه غوږ وتښتو منډې وهو خو غوږ ته نه ګورو نو ګرانو کتونکو خو دې زنانه سره تاسو مدد کوئ تعاون ورسره کوئ مرسته ورسره کوئ په زرګو کال ورته رالل چا ورته 1 روپۍ رونه لېږله نو خو تاسو دې سره مدد کول غواړئ نو ایغ په نیغه زمونږ د ایزي پیسه نمبر دی یا اکاونټ نمبر دی تاسو پرې رولیږل نو نمبر یې د سره شته دې ته چټ لیږئ او په هغه چټ باندې به چې کوم دی نو دا دلته کې راځي او پیسې به درکړم کال څو ډېر زیات راځي بس بجان دون تنګول کوي چې د دې خلکو د لاسه زما موبایل یو موبایل مې هغه هم خراب غونته کړي هغه مې مکمل نور هم خراب شو خاین شو دونه کالونه پالتو رنګونه پالتو خبرې واده را سره وکړه بیا در سره مدد وکړم چې زه تا سره واده وکړم ته به زما لپاره څه وکړې ځه او بس پالتو رنګونه دې خلکو ته زما دا خبره ده چې خیر دی پالتو کال مه کوئ که زما مدد غواړئ ما ته رنګ کوئ او که مدد کول نه غواړئ نو هسې پالتو رنګونه دې ما ته نه کوئ فالتو رنګونه دې نه کوي بل ګرانو کتونکو تاسو مقصدي دا ګوره امداد له راغلی ده بل هېڅ څه نه ده راغلی او رشتې په هوا او دوا کې نه جوړېږي چې څوک وایي ما ته فرانس ته رولېږه څوک وایي سعودي ته رولېږه څوک وایي دوبۍ ته رولېږه څوک وایي پاسپورټ په جوړ کړم داسې کال زم راځي او جی پرون هم راته یو کال شوی وایي پاسپورټ جوړ کړه دلته راځه دوبۍ ته ما ورته وایم نه داسې خو نه کېږي مونږ څه غلط خلک نه یو مونږ چې راغلي یو دې کیمرې ته ولاړ مونږ د خپلې مجبورۍ او بېوسۍ د لاسه ولاړ یو تا ته پته ولي چې واده پټ کوي نو بس هلته دې بوځي نو بیا خیر تشدد ورڅه کېږي نو داسې خلک خو یي چې 2-3 میاشتې دې هلته وساتي او بیا دې واپس راولېږي بس بیا هر څه ختم نو ته خو چې کور نه تلې تا خو به دا سوچ کړو چې زه به کیمرې ته ځم دنیا به مې ګوري که نه زه د مجبورۍ نه راتلم غریبۍ دپاره د غریبۍ د لاسه بس زما ځکه چې ما ته یو ماشومه را په غاړه ده او څوک مې نه ساتي وایي تا سره دام ده وایي تا مو ساتو دا ماشوم هم دله وساتو نو زه چا له به تلم ځه زمونږ جی ایس کے شته 0301 896 0897 او تاسو مدد کول غواړئ پر ورځ په قیامت په دې دنیا د ټکې ټکې ذمهوار یو دې زنانه ته دې حقدارې ته ومیلاویږي ضرور مرسته وکړئ او نور د دغه شان خلکو نه موږ ګیلې نه کوو چې کوم خلکه لګیا دي بې ځایه سیاست صحافت ته لرې د الله کیمره او د الله رضا
او دا اخرت ځان له ښه کول دي. نو دې خلکو د اواز چې موږ پورته کوو په دې مقصد باندې چې دوی سره څوک مدد وکړي. نو زموږ خو دغه مقصد دی او چې دغه مردان نه راځي دلته کې نو لکه زما دپاره دا د ډېره د فخر خبره ده او چې دې سره مدد وشي دا زما خوشحالي ده.